وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم زمونږ استاسو نننۍ مسله یو لسمه مسله هغه دا ده زمونږ فقها وایي کله چې ډوډۍ شروع کوئ نو ابتدا د ډوډۍ په مالګه وکئ او کله مو چې ډوډۍ ختموله نو بیا اختتام د ډوډۍ دام په مالګه وکئ. دا مسله درته ځکه کومه زمونږ استاسو اکثر ملګري دې ته بدعت وایي او ناروا ورته وایي چې دا صوفیه کرام چې د ډوډۍ نه مخکې مالګه سکی یا د ډوډۍ نه بعد دا ناروا کار کوي، غلط کار کوي. د دې متعلق دو خبرې به درته وکم، دې سره به مو انشاءالله مشکل حل شي. اول به درته مسله وکم. مسله دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې مالګه سکل او د ډوډۍ نه بعد مالګه سکل دا سنت طریقه ده، دا سنت دی. دا مسله شوه. د مسلې متعلق دو خبرې درته کوم. یو د دې مسلې متعلق د فقهاو اقوال، بلکې درې خبرې. یو د فقهاو اقوال، دویم د دې په باره کې احادیث، او دریم چې څوک ورته بدعت وایي د هغوی جواب. نو دا درې خبرې مو چې زده شوې انشاءالله مسله به درته یاد شي. اوله خبره د فقهاو اقوال. فقها دې باره کې ډېر قولونه دي، خو زه تاسو ته صرف لس قولونه وایم. مشت نمونه خروار: القلیل تدل علی الکثیر والقطرة من الماء تنبئ عن البحر الغدیر.
لگ دلالت پڑیرو کئی یو ساس کے خبر د دریاب ورکئی بل زمونږ استاسو مسئلې تفصیل نه دی مسله باندې پوهېدل مو مقصد دی نو ځکه یې درته لږ لږ وایم نو لس اقوال د فقهاو درته وایم اول نمبر قول شرح شرعت الاسلام یو جل کې ده او 251 صفحه ده پاغی کې وای و یبدأ بالملح فإن فيه شفاء من الامراض د ډوډۍ آداب ذکر کوي څوک خوراک کوي نو هغه آداب لري وې د ډوډۍ د آدابو نه دا ده چې د باول په مالګه باندې شروع کوي ځکه مالګه کې بیا شفا د مرضونو ده مالګه بسکی دویم بریقه شرح د طریقه محمدی پنځم جلد صفحه یوسل او درې پاغی کې وای وسنتو سنت دادی ایبدال اکل بالملح چې خوراک دی په مالګه شروع شي ويختم به او بیا دی خوراک په مالګه باندې ختم شي ودا سنت طریقه ده کنه دریم نمبر حواله امداد الفتاوا د اشرف علی تانوی رحمه الله سلورم جلد یوسل پینزم صفحه اغه اوږد عبارت ویلې چاترې نه پوښتنه کړې ده خلاصه د عبارت او د تحقیق دا ده چې مستحب ده خبره ده چې څوک خوراک شروع کوي چې د مالګې نه شروع کړي او چې به ختمي چې په مالګه باندې ختم کړي سلورم نمبر حواله فتاوی محمودیه هغه کې اتلسم جلد ده په 25 جلدونو کې ده او صفحه دا اویایما پاغی کې وای سنت دادی چې څوک ډوډۍ شروع کوي خوراک نه په مالګه دی شروع کوي او چې ختمي نه په مالګه دی ختم کی پنځم نمبر حواله المحیط البرهانی دا د احناف کلک فتاوا ده اتم جلد سلور 50 صفحه پاغی کې وای سنت دادی چې سړی خوراک شروع کوي نو دادی په مالګه باندې شروع کی او کله چې ختمي نو په مالګه دی ختم کی شپږم نمبر حواله الفقه الاسلامی و ادلته دا علامه زهیلی سلورم جلد 2623 صفحه ده هغه دا د صفحې چې دي کنه دا د اول نه شروع دي نو سلورم جلد او 2623 صفحه
پاغې کې وای سنت دا دی چې څوک خوراک شروع کوي نو اول به د مالګې نه شروع کوي او بیا به ختمیم په مالګه. اوم نمبر د احنافو مشهوره فتاوی شامی ورته وای، هغې کې 9 جلد او 562 صفحه. هغې کې وای سنت دا دی چې څوک خوراک شروع کوي نو د مالګې نه به شروع کوي او چې کله ختمي نو په مالګه به ختمي. اتم نمبر د کنز الدقائق مشهور شرح البحر الرائق د علامہ ابن نجیم صاحب، اتم جلد 310 صفحه ده. پاغې کې وای سنت دا دی چې څوک خوراک شروع کوي نو په مالګه به شروع کوي او چې کله ختمي نو په مالګه به ختمي. 9 نمبر د امام غزالی رحمه الله مقبول ترین کتاب احیاء علوم الدین 2 جلد او صفحه دا 9 نمبر. پاغې کې وای ويبدأ بالملح ويختم به، خوراک به شروع کولی شي په مالګه او بیا به ختمولی شي په مالګه. 10 نمبر د بشمار علماء فتاوی هندیه ورته وای، فتاوی عالمگیری ورته وای، 5 جلد او 310 صفحه ده. پاغې کې وای دا سنت دی چې کله خوراک شروع کې نو په مالګه به شروع کې او چې کله ختمه نو په مالګه به ختمه. دا مې درته د 10 فقهاو اقوال درته وې، دا ټول وای چې دا سنت طریقه ده چې کله ډوډۍ شروع کې نو اول به مالګه سکي او چې کله ختمه نو اول به بیا به آخره کې مالګه سکي. ابتدا د طعام په مالګه، اختتام د طعام په مالګه. تاسو بوای 10 حواله دی ولی ہوئے، یقینا حواله یوم کافی ده. زمونږ استاسو د دې فقهاو په علم او د دې په تقوا او د دې په پرهیزګارۍ باندې کلک اعتماد ده. دا داسې فقها دي چې دا دی باندې علماو د دوی د خبرې په منلو باندې علماو اتفاق کړي. دا لوی خلق دي. خدا ستاسو د تسکین قلب د پاره وایم، ځکه مې درته 10 حوالې درکړي چې دا د یو فقیه قول نه دی، دا د پوره د جمع غفیر قول دی او دا دومره فقها چې په یو مسله را جمع شو نو دې کې د غلطۍ احتمال هم ختم شکنه. د دې توافق په دروغ باندې کله ممکن دی. دا اول خبر وخا د فقهاو اقوال او ټول په یو आवाज باندې وای چې سنت دا دی
چې سړی ډوډۍ شروع کوي چاول به مالګه سکی او چې کله ختمی نو بیا به په مالګه ختمی. دویم نمبر خبره بیان د احادیثو. دی مسئله کې احادیث راغلی دي که نه دي راغلی؟ یو خبره به ذهن کې ساتئ ښه، دا موږ او تاسو چې عمل کوو په مسائلو او موږ او تاسو یې کتابونو د فقه کې وګورو نو د څه وجې نه عمل کوو؟ د دې وجې نه عمل کوو چې زموږ فقهاو ویلي دي. د فقهاو په علم زموږ اعتماد دی، د هغوی په تقوا زموږ اعتماد دی. موږ وایو فقها موږ ته غلطه خبره نه کوي. که احادیث موږ ته معلوم یو که معلوم نه یا یو حدیث موږ ته معلوم دی خو په ضعیف سند او فقهاو مسله کړې ده نو هغوی ته به په صحیح سند رسېدلی که نه؟ فقها کله غلطه خبره کوي. نو احادیث درته وایم نو څلور روایات به درته نن ووایم، څلور احادیث په باره د مالګې کې. اول نمبر حدیث د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نه چې کوم حدیث نقل لے نو په شپږو متنونو ذکر دی. څو باندې متنونه د حدیث چې دي هغه شپږ دي، ان شپږ روایات ترېنه نقل دي. اولنې رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائے وَإِذَا أَكَلْتَ کله چې ته خوراک کې فَابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ، شروع په مالګه کوا ختموم په مالګه. فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ شِفَاءٌ مِّن 90 دَاءٍ، ځکه په مالګه کې شفا ده د لسکم سلو مریضانو. اولها الجزام، اول پکې جزام. ورتوی چې کله خوراک کینو شروع په مالګه کوا او چې ختمیم په مالګه. دا د حدیث یو خیسته کتاب دی، نزهة الالباب فيما قال الترمذي وفي الباب. نزهة الالباب فيما قال الترمذي وفي الباب. کله چې د سره روپۍ پیدا شوې کنه بیا دا کتاب ځان ته واخلئ ښه، دا په 7 جلدونو کې دی. امام ترمذی رحمه الله چې حدیث ذکر کوي بیا وی وفي الباب عن فلان عن فلان عن فلان. نو بیا دی عالم دا ټول حدیث را جمع کړي. نو نزهة الالباب 5 جلد 2683 صفحه، 2683 صفحه باندې دا روایت ذکر کړي. دویم نمبر متن، دویم نمبر هغه دا دی افتح طعامک بالملح، خپل طعام شروع که په مالګه، واختم به او طعام ختم کم په مالګه. فإن من افتتح طعامه بالملح،
چا چې خپل طعام شروع که په مالګه واختتم به او طعام ختم کم په مالګه عوفی من 72 نوعا من انواع البلاء دیبا اساتلی شي د 72 مریضیونه منها الجذام والبرص دا دویم حدیث ته جدا ده دا جدا ده بریقه شرح د محمدی 5 جلد او صفحه دا 103 درم نمبر حدیث تا حضرت علی سے فرمائی من ابتدأ غذاءه بالملح دا موقوف روایت چاچ شروع کړ خپل خوراک په مالګه باندې اذهب الله عنه 70 نوعا من البلايا الله تعالی با اویا قسم مصیبتونه ترین لري کې کنز العمال لسم جلد او شپږ دیرشم صفحه ده او دقه روایت امام بیهقی رحمه الله په شعب الایمان کې 5 جلد 103 صفحه او اشرف علی تانوی رحمه الله امداد الفتاوا 4 جلد او 105 صفحه کې لیکل ہے 5 نمبر اغداد یا علیو اے علی سے ابدا طعامک بالملح خپل طعام شروع که په مالګه فإن الملح شفاء من 70 داء ځکه مالګه د اویو مریضیو علاج ده منها الجنون یو د دین لیونتوب ده والجذام والبرص ووجع البطن والضرس چې د دین جذام ده برګې ده د خېټې دردونه دي د غاښونو دردونه دي دا په بریقه کې ده ښه 5 جلد صفحه 1 او درم او شرح شرعت الاسلام کې 250 صفحه سوش سلو 5 نمبر متن دا د اذا قرب احدکم الطعام چې کله نږدې شي یو له تاسو نه طعام ته فلیبدأ بالملح شروع دی په مالګه وکړي بریقه 5 جلد صفحه 103 سو شو 5 د حضرت علی سے پر روایت کې 100 متنونه شو 5 د نیر نشي په خبره ځان پویوي سو شو 5 دا 5 روایات صحیح دي خان یو روایت پکې شپږم علیک بالملح رسول الله مبارک ورته فرمای پتا لازم دی مالګه فإن فی شفاء من 70 داء منها الجنون والجذام والبرص مسند الفردوس دریم جلد صفحه 3 نو پدیش پغم متن باندې علامه قاری رحمه الله موضوعات کبیر کی ویلی دی چې علیک بالملح روایت ضعیف ده او بعض علماء وای چې یا علی والا روایت هم ضعیف ده باقی روایات صحیح دي زین کې مخبره کې نسته کنه دا شپک می درته زکوي چې فرق کولای شي خلق بدر توي د حضرت علی صاحب چې کوم روایت په مالګه کې ده
نو دا ضعیف دی هغه علیک بالملح دی خو پنځه خو ترېنه نور هم راغلي دي که نه هغې کې خبره نشته دا یو حدیث شو ښه دویم نمبر حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغې کې داسې دي وی ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام وثلاثا بعد الطعام څوک چې درې کپلې وکړي او مالګه ورسره وڅکي د طعام نه مخکې او درې وروستو نو یصرف بهن عن ابن آدم وابا وړی شي د آدم علیه السلام د بچی نه 72 نوعا من البلاء 72 قسم مریضی دا به الله تعالی واړی منها الجنون والجزام والبرس مسند الفردوس دویم جل او صفحه د نوی دا روایت هم صحیح دی ښه دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت سو شو دوا دریم روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې اتفاقا جرح نه لري وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل سید ادامکم الملح ستاسو د ترکاری او د کتغ او د خوراک سردار مو مالګه ده دا حدیث په المعجم الاوسط د امام طبرانی رحمه الله شپږم جلد 304 صفحه او مسند ابي يعلى دریم جلد 233 صفحه تاسو مو دې کې خدا خبره نشته چې ډوډۍ شروع کې نو په مالګه نو اشرف علی تانوی رحمه الله د دې حدیث معنا کړی دا او ترجمه کړی دا هغه وی سید ادامکم الملح معنی صدا وی معنی دا دا چې کله ډوډۍ شروع کې نو په مالګه به شروع کې او چې کله ختمه نو په مالګه وی دقه معنا دا سلورم جل صفحه 115 د امداد الفتاوی سلورم نمبر روایت حدیث تا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من اکل الملح قبل کل شین وبعد کل شین چاچه مالگا اسکلا د هر شي نه مخکې او د هر شي نه وروستو نو الله تعالی به ترېنه دفع کي 310 مریضای څومره 10 مریضای هغې کې هغه کمزورې مریضي جزام ده دا علامه دیلمی ذکر کړی په مسند الفردوس کې مسند الفردوس 509 صفحه ده دویم جلد او دا حدیث نمبر ده 15845 نو سو روایات می درته وې سلور او د حضرت علی سے پر روایت خو جرح وا نو هغه می درته شپږ متنونه وې نو جرح په یو متن ده باقی 15 محفوظ دي ما په خبره پیږي سو خبرې شو
دوا دریم نمبر خبره د هغه ملګرو جواب چې څوک دې ته بدعت وایي د ځان نه درته نه وایم د دې بریقې عبارت درته وایم دا ګوره دا بریقه را سره ده زما یو خبر ذهن کې ساتئ د هر مولا خبره چې کتاب کې وا نو صحیح ده او چې کتاب کې نه و غلطه ده بس نو خلکو چې کوم کتابونه لیکلي دي او مسئله کړي و که حواله پکې و نو صحیح ده حواله به وګورئ او که حواله پکې نه و نو بیا غلطه ده زه یو ځای تقریر ته تللی وم نو بیا ما ورته وی جنازې نه بعد دعا کوئ یو سړي راپسې کتاب راوړو وی دا د دعاګانو کتاب دی او دې کې لیکلي دي چې د جنازې نه بعد دعا بدعت دی او تا خو وی چې دا او پښتو کتاب ما ورته وی ما خو ستا کتاب کې دننه عبارت نه دی لیدلی ویا خو مې زه درته یو خبره کوم پیشنګویي درته کوم چې د دی په خپل کتاب کې د هرې مسئلې حواله لیکلي خو د دې به نه ځکه دا د ځان نه ده جنازې نه پس دعا بدعت دی دا زمونږ یو فقیه نه دی لیکلی او چې د په دې کتاب کې لیکلی دی نو وګوره حواله به نه او نور به د هرې خبرې حواله کتاب چې راواړو هغې کې لیکلی و جنازې نه پس دعا بدعت ته حواله پې نه وه او لاندې چې خبرې کړې وې په هغې ټولو حوالې وې دا خبرې دي نو چې چا لیکلي که نه چې د ډوډۍ نه مخکې او وروستو مالګه سکل بدعت دی نو د دې حواله به پکې نه حواله به پکې نه او د حدیث جواب درته کوم حدیث میں در تشپک متنونه ہوئے یو متن پک ضعیف تے علیک بالملح اس د یو متن پا وجبانے ټول حدیث پر خودل اخو صحیح کار نه او بیا درته انشاءاللہ عمل بالاحادیث بانے د $10,000 یو قیده ویما درته سو زرو امی مستقل مسئلہ ده عمل په حدیث باندې یا په حدیث جرحه دا به څنګه کوو او څنګه به پیژنو نو مولوی صاحب دا بریقه د زه ځان نه خبرې نه کوم دا 5 جلد دی او دا صفحه د 103 دی داسې وایي دی بحث کوي په دې مسله باندې دی وی حدیث خو میں ذکر کا وقال علیہ السلام لعلی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ مبارک حضرت علی صاحب تو فرمائیں افتح طعامک بالملح علیک نوی گورا ویت چھ دیں خپل طعام پا مالگ شروع کا او پا دی ختم کا او سوک چھ طعام شروع کی پا مالگ او ختمی کی اللہ د 2 مریضیو نساتی لاندې وی لیکن حکم علی القاری بوضع حدیث الملح فی موضوعاته وی علامہ قاری رحمہ اللہ سلطان ابن علی القاری الحروی داغه کتاب د الموضوعات الکبیر وی پاغه کې فیصله کړی دا چې کوم حدیث ته حضرت علی صاحب نه په مالګه کې نقل دی دا موضوعی دی دی وی واغتر بظاهره بعض العلماء ومنع د دې کتاب په ظاهر فیصله باندې ډېر علما دوک شوي دي
او خلک منع کړي دي د مالګو د څکلو نه چې مالګه مه څکئ حدیث کمزوری دی دی وی اول خدا علامه قاری صاحب دا وضع نه منم چې علیک بالملح روایت موضوعی دی ځکه دا بې دلیله خبره ده بیا درته زه جرحه کې خبره کوم خو کوي منم لكن بعد التسلیم صحت الوضع فی البعض که امنم چې بعض روایات موضوعی دي نو ینبغي بیا مناسبه ده چې الله یسلم فی حق الجمیع ټولو احادیثو په باره کې دا فیصله کول چې دا موضوعی دي وی دا د منلو قابل خبرې نه دي وی کیف ټول احادیث به څنګه ضعیف شي په دې مسله کې والفقهاء لا يحكمون بمشروعية شيء لم يقفوا على صحته فقها فیصله نه کوي د یو شي پر رواوالي چې تر څو پورې د هغې صحت ورته نه معلوم او ټول فقها وایي دا سنت دي وقال في شرحه علي القاري وهو صاحب وقد عد ابن حجر ابا بکر الرازی من حفاظ المحدثین وی دا خبره دا حدیث نقل کړي ابو بکر رازی او وی پخپل مولا علی قاری صاحب وای چې ابو بکر رازی من حفاظ المحدثین ده وی معلومیږي دا چې علامه قاری صاحب ټول روایات ته ضعیف نه وای ځکه چا چې نقل کړي هغه ابو بکر رازی ده او هغه ته من حفاظ المحدثین ده پخپله وای نو څنګه د حدیث ته موضوعي وای وقیل هو الجساس او چا ویلی دي چې دا ابو بکر جساس ته من کبار السادة الحنفیه بیا خنه کې وای بیا اول خدا نه منم چې دا حدیث موضوعي دی بیا دا نه منم چې ټول احادیث موضوعي دي خو زه چلو تنزلی جواب کوي منم ځا ولو سلم موضوعیت الکل کدا زه ومنم چې ټول موضوعي دي نو فلا یلزم التفاء سنیه کیفا نو دا زه نه منم بیا چې حدیث موضوعی دی نو دا مالګه سکل به سنت نه د حدیث د وضعنا انتفاع د سنیت ناراضي وقد قال في الشرع ايضا و شرعت الاسلام کې ویل دي چې السنت ها هنا ما كان عليه القرن المشهود لهم بالخير سنت نه مراد هغه ده چې پاغي باندې هغه قرن وی چې هغه د پاره شاهدی ورکړی شوی د خیر ان د صحابه او قرن والصلاح والرشاد وهم الخلفاء الراشدون ومن عاصر سيد الخلائق ثم التابعون ثم من بعدهم وقال في شرح عند قول المصنف ومن السنه ابتداؤه سنت دا چې سړی به ډوډۍ نمخ کې مالګه شروع کوي وای مراده من السنت سنت سید المرسلین دې سنت نه مراد سنت د چا ده د رسول الله مبارک او سنت اهل السنت والجماعت یا د اهل السنت والجماعت سنت دي او سنت السلف الصالحین او سنت اهل الاسلام وغير ذلك ثم قال عن روضة الناصحين السنة في الشريعة عبارة عن طريقة مسلوكة أمرنا بإحيائها وأيضا بيوي يقدم أقوال الفقهاء على الحديث عند التعارض ديوي وبالجملة أمرنا بتبعية فقهائنا من تامر کړی شوی دی په تابعدارۍ د خپلو فقهاو لأن حجتنا في الأحكام هي أقوالهم لا غير فلا ينبغي ترك الملح عند الطعام بیا مناسب نه دی پرې خودل د مالګې په وخت چا کې نو درې خبرې وکړې
اوله خبره دا حدیث موضوعی نه ده، که موضوعی شي نو ټول حدیث نه دي، دا علیک بالملح ده. دویمه خبره که حدیث موضوعیم شي فرضاً نو دا انتفاع د سنتیت نه راولي، ولی هلته سنتو نه مراد سنت د رسول الله مبارک دی ډیر کرتا د حضور سنتی په تواتر ثابتی، لیکن دی کی چې کوم حدیث وی هغه سند کې کلامی یا سنت د خلفای راشدینو یا سنت د اهل سنت والجماعت یا سنت د سلف. دریم وی زمنګ منګ ته امر کړی شوی دی چې منګ د خپل فقهاو منو. زمنګ د فقهاو خبره چې د حدیث سره معارض شوه نو د فقیه به ځکه مني چې هغه ته ټول حدیث یادي کنه تا خو یو زده کو، نو لہذا مالګه پرېښودل د ډوډۍ نه مخکې او وروستو نه دي پکار. ذهن کې مو خبره کېناسته. دا بریقه ده، پنځم جلد دی، صفحه 100 او 3. نو څلور خبرې مې درته وکړې. یو مې د فقهاو اقوال درته ووې کتاب کې شته، دویم مې درته احادیث ووې، او دریم مې درته د هغوی د خبرو جواب وکړ چې علامه قاری رحمه الله چې د حدیث ته موضوع ویلی دی هغه یو روایت ته علیک بالملح، د هغې نه دا نه معلومیږي چې ټول روایات ضعیف دي. او د دې سره سره موږ او تاسو به د فقهاو اتباع کوو. تاسو د جرح او د تعدیل سره بلد نه یئ ښه، خو چې کتاب بازار کې والی او لاندې لیکلي چې ضعیفون ته وایي کار خراب شو، او تا ته چې وایي چې په دې کې فلانی راوي دی متروکون ته وایي دا خو کار خراب شو. هلته موږ او تاسو ته اصول نه دی یاد، د جرح او د تعدیل خپل اصول دي، خپله طریقه ده ښه. بیا درته انشاءالله وایم که سبا ته اوزګار شم سبا ترته. عمل بالحدیث 15 شرایط لري، په هغې به ځان پویوئ. او د جرح او د تعدیل 15 شرایط دي، نور د هر چا جرح ته اعتبار نشته. ګوره بیا خو دنیا کې یو سړی هم د جرح نه خالی نه دی. امام بخاری رحمه الله باندې جرح شته، امام مسلم رحمه الله، امام احمد صاحب، یحیی ابن معین صاحب دې ټولو باندې جرح دي، خو هر چا جرح ته کله اعتبار دی. مسله مزده شوه، دی باندې به کفایت وکړو ښه. اللهم صل علی سیدنا